بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوشاله ژوند ولرئ. واحد عرب د همزیم او نننۍ خپرونه کې تاسو ته ښه راغلاست. ګرانو لیدونکو، نن زموږ د بحث موضوع دا ده چې افغانستان او پاکستان ته د ایران د ورکې شوو پولیس ساتونکو په اړه خبرداری او د ایران له اړخه موږ ته راپېښ شوې ستونزې کومې دي. ویل کېږي چې د ایران 15 تنه پولیس ساتونکي ورک شوي دي او تر ډیره بریده ایراني رسنیو ویلي دي چې دغه کسان برمته شوي او پاکستان ته اړول شوي دي. خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر افغانستان ته هم اخطار ورکړی دی چې دوی به په افغانستان او پاکستان کې عملیات ترسره کړي. دغه خبرداری دوی په داسې وخت کې ورکوي چې د تیرې دونۍ یا دوشنبې په ورځ په ایران کې په افغاني کډوالو باندې ایراني پولیسو ډزې وکړلې چې 9 تنه پکې وژل شوي او 20 تنه ټپیان دي. پخوا هم ایران د افغانستان په کورنۍ چارو کې د راپورونو له مخې ډېرې مداخلې کړې دي. اوس هم په ایران کې ډېری افغانان زنداني دي. دا هم ویل کېږي چې ایران ډېری وخت د ځانمرګو بریدونو، چاودنو او نورو عملیاتو په اړه ځینې افغانان په وسلو تجهیزوي او کله چې له هغوی د مخ ګرځوي او یا په تیښته بریالی کېږي او بیا یې ایراني پولیس نیسي، نو بیا یې د مخدره توکو د قاچاقبرو په نامه یا اعداموي او یا یې زنداني کوي. نننۍ خپرونه کې همدغه موضوع څېړو چې ایران ولې په اوسنی اعلان کامران هم راسره ژمنه کړې وه، خو د ځینو ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې بحث کې ګډون وکړي. تاسو ته ښه راغلاست یم، ستړي مه شئ. رئیس صاحب، په ایران سره پخوا موږ ډېر بحثونه کړي دي او ایران سره پخوا هم ویل کېږي چې افغانستان ستونزې لري، د هغوی له اړخه ډېرې ستونزې رامنځته شوي. په اوسني حالاتو کې د هغوی د 15 تنو پولیس ساتونکو ورکېدل او هغه پاکستان ته اړول کېدل او بیا دوی افغانستان حکومت ته اخطار ورکوي. په اوسني حالاتو کې د ایران دغه ډول خبرې اترې یا د کورنۍ چارو د وزیر دغه ډول اخطار افغان لوري ته څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو د میز دوستان ته سلامونه او نیکې هیلې. په دې مورد کې باید دا ووایو چې د ایران دغه اولنۍ موضوع نه ده چې د افغانستان ته په پښتو په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري. دوی همیشه همدغه شومې دسیسې همیشه د افغانستان په اموراتو کې لاس وهنه، هغه که په فرهنګي لحاظ وي، هغه که په نظامي لحاظ وي، له یو نه هم سرغړونه نه ده کړې. او په بار بار سره موږ دغه د تلویزیونونو له لارې حتی رئیس جمهور سره په ملاقات کې موږ ورته ویلي، وزیر خارجه څو وارې موږ خپل کمیسیون ته را دعوت کړی ده، حتی د وزیر صاحب د مهاجرینو په شمول باندې موږ دغه غوښتنه تر کړې وه چې ایران یو خو موږ سره همسایه ملک ده، بل د اسلام نوم پرې پروت ده، بل بعضې فرهنګي هغه موږ ورسره مشترک لرو. خو ایران همیشه په افغانستان کې نسبت له ډېرو ملکونو نه زیاته لاسوهنه کړې ده. اولین هغه دا ده، تاسو وګورئ، ما مخکې د خبرې ته یادور شوی وم، په کابل کې دوی برحاله د امداد خمیني په نامه باندې یو مرکز ایجاد کړی دی چې هغه صرف یو قوم ته دوی کومک کوي. نو دا په افغانستان په چارو کې په ډاګه مداخله ده. له دې نه همداسې را حساب کړه د دوی د پوهنتونونو د دانشګاه په نامه باندې دغه کوم مشکلات چې دلته ایجادېږي دا ټول ایران ده. ډېره زیاته مداخله په فرهنګي ډګر کې ولا او ځینې ستونزې نورې هم پیدا کړي. خو اوس داسې علني شوې ده او په ډاګیزه توګه باندې حتی د افغانانو په وژلو، اعدامولو او نورو ستونزو هم لاس پورې کوي. بله دې کې خو کوم شک نشته. تاسو په خپله اورېدلي تقریبا 1300 نفر د موږ تاسو افغانان د دوی په اصطلاح باندې په اعدام باندې محکوم شوي دي. په دې مورد کې څو ځله موږ وزیر صاحب د خارجي خپل راغوښتی ده، همدا رقم ته رئیس جمهور هم دا تقاضا کړې وه. بیا د موږ یو هیات هلته لاړ، موږ دا غوښتنه تر کړې وه. موږ د هر چا خپل قوانینو ته احترام لرو. نو ایران سره موږ دا خبره وه چې دوی دغه دوسیې معلومې شي چې آیا واقعا دا مواد مخدر ده او که نه ده. که څنګه چې تاسو مخکې یادور سوي، اکثریت موږ ته کمیسیون ته دوستان عارض شوي دي، موږ تاسو افغانان چې هلته د دوی شومې فعالې هغه استخباراتي کړۍ چې د کوم دي او غواړي په افغانستان کې ګډوډي ایجاد کړي، د هغوی خبره نه ده منلې، نو فورا اتومات د مواد مخدر کیس ورته کړی او دوی په وطن کې یا په ایران کې د مواد مخدر اعدام ده. نو په دې کې زه یقین سره ویلی شم چې موږ تاسو په افغانانو کې اکثریت بې ګناه خلک دي چې دا هغه ورته شوي. او بله دغه اوسنۍ خبره چې د وزیر داخله موږ ته اخطار راکوي، دا هم د دوی بربنډه مداخله ده. دا بار بار موږ ویلي، لومړی به فرهنګي وغی وي، اوس دغه د نظامي ټایم هغه تړلې ده، ملا تړلې ده. دا نه د عسکرو خبره ده، دا صرف دغه ده چې د امریکې سره د موږ امنیتي تړون ده او خبرې چې لږ رانږدې شي. په دې کې ګاونډیان همیشه هم دغه رقم ته رول لري. لکه اوس ایران بربنډه دغه اقدام شروع کړی ده او دا زه په ډاګه ورته ویلی شم چې ایران به ورک
ورکه راغلي چې دغه رقم ته پټکي او بالخصوص افغان ولس ته د اصولو له مخې آیا دوی دغه ډول یو خپلواک هېواد په وړاندې چې هغه کسان چې د دوی پوله ساتونکي دي نیول شوي دي جیش العدل په نامې یوې ډلې اته پړه په غاړه اخیستې او بیا ویل کېږي د دوی خپلې رسنۍ وایي چې پاکستان ته ډول شوي دوی بیا په افغانستان باندې ولې دغسې یو غږ کوي یعنې دوی خو باید له پاکستان سره خبرې ولري هغه دوی خپل کار ده د افغانستان یادول د دغه ډول خلکو په اړه چې ورک شوي دي څنګه ارزوي ولې داسې زه خو مخکې ته یادور شوم چې دا د عسکرو خبره نه ده دا صرف د امریکې د تړون خبره ده او دوی بعضې خپل ګوډاګیان به لري دوی ټول افغانانو ته هغه فکر کړی ده خو دا ده چې زه درته وایم په واضح ټکو سره د ایران به ورکاوی راغلی د منطقه کې چې دوی افغانانو ته لاس وړي ځکه د افغانستان تاریخ ټولې نړۍ ته معلوم ده سوپر طاقتونه ورته ټینګ نه سول نو ایران غوندې یعنې دغسې اخطارونه د دوی په افغان لوري یا د افغانستان په حکومت یا د افغانستان په ولس باندې کوم اغېز نشي کولی دا د موږ اوس وزارت خارجي ته پکار ده چې د دې په کلکه باندې جواب ووایي ځکه همیشه موږ خو د یو ورور هېواد یو مسلمان هېواد او د یو همسایه هېواد په سترګه باندې ورته کتلي خو چې دوی دغه بربنډه مداخلې موږ وینو اوس ورسره په کار هم دغه ده چې موږ وزارت خارجه فورا د دوی په جواب کې خپل جواب ووایي ګورې رئیس صاحب یو مهمه پوښتنه دا ده چې ډېری وخت تاسې مخکې اشاره وکړله چې 1400 افغانان دوی اعدام کړل د دوی رسنیو دا راپورونه ورکړي دي او ډېری خپلو کورنیو ته سپارلي هم نه دي په دغه ډول حالاتو کې چې افغانان وژل کېږي زنداني کېږي په ډول ډول نومونو ځورول کېږي بیا هم د افغانستان حکومت چوپ پاتې ده او تر ډېره بریده کارپوهان وایي چې دوی هغسې رول چې باید ادا یې کړي هغسې چې مسؤلیت یې ده څه فکر کوي دغه ډول خبرداری ورکول چې دا اوس یې ورکړی دا د افغانستان د حکومت د کمزورۍ نه دوی ګټه نه پورته کوي واقعا دې کې خو دا خو له شکه لرې خبره ده موږ اکثره په خپل دولت باندې دغه نیوکه کړې ده او دا هم غوښتنه تر کړې چې باید موږ تاسو د همسایګانو په مورد کې یو درسته پالیسي ولرو یو ختمش ولرو نو همیشه چې موږ افغانان هلته مړه کېږي هېڅ خبره نشته چې د 15 سربازان او هغه هم جایګاه معلومه ده هغه چا چې تښتولي هغه ورته معلوم ده په هغې وس نه رسېږي او دا افغانستان ته یو پټکه کونه دا د بین المللي قوانینو خلاف هم ده د اسلامي قوانینو خلاف هم ده د همسایګۍ د اصولو خلاف هم ده په دې مورد کې زه د ولسي جرګې د یو نماینده په صفت باندې زه دا وایم چې ایران هېڅ د حق نه لري دا بې مفهومه خبرې دي دا د وزارت خارجې ته اوس پکار ده چې دې ته جدي جواب ورکړي موږ روزي رسان خدای پاک ده که د همسایه حق بهرنۍ چارو وزارت کو غبرګون نه ده ښودلی څه فکر کوئ دغه چوپتیا یې د څه لپاره ولې ته بنده بخي ان شاء الله تعالی کېدای شي نن تاسو مطبوعاتو کې واورئ د شپې او دا که نیم کړي باید عاجلا موږ غوښتنه تر کوو چې دې جواب وایي دا د ملت غوښتنه ده ځکه موږ چاته دا اجازه نه ورکوو همسایه ته چې دی دومره وشي چې اوس د وزیر داخله یې راځي او مملکت ته دی دومره پټکې کوي نو موږ خو د دې کومه صوبه یو موږ مستقل هېواد یو بیا دوی د موږ تاریخ نه خبر دي ایران فتح افغانانو کړې ده دی د هغه تاریخ اوږدو ته وګوري په خپله د بهرنیو شتون یا له متحده ایالاتو سره په امنیتي تړون خبرې اترې روانې دي تاسې ویل چې نږدې شي بیا ایران دغه ډول یا پاکستان دغه ډول مداخلې یا دغه ډول اخطارونه څه فکر کوي په خپله باندې د بهرنیو شتون نه یا د متحده ایالاتو د پوځیانو د شتون نه افغانستان ته د ګاونډۍ له اړخه دغه ډول ستونزې را پیدا کېږي په خپله د دوی مسؤلیت څه جوړېږي چې د ایران په وړاندې یا د بل دغسې ګاونډي په وړاندې دغه بهرنیان چې دلته د سوله ساتونکو په نامه راغلي دي او دوی افغان لوري ته اخطار ورکوي چې موږ به خپل پوځیان راولېږو موږ به په افغانستان کې عملیات ترسره کړو د دوی مسؤلیت په کومه سترګه ګورئ څومره مسؤلیت ترسره کړی داسې ده چې اوسه پورې خو موږ همیشه په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان د دفاع په حالاتو کې ده همیشه موږ له خپل خاورې نه دفاع کړې ده د هېڅ ګاونډي په ضد باندې کوم اقدام موږ نه ده کړی هغه د تاسو بهتره به پوهېږئ چې دا 40 مملکت ته راغلي وو دا صرف یوازې د افغانستان لپاره هم نه و خو دا د موږ تاسو د رئیس جمهور زه بیا هم تشکري تر کومه چې د ده حوصله وه د ده هغه پوهه وه چې دا ټولې دلته کور کړل که دا راغلي د ایران لپاره ځکه د موږ خو د مسلمان په صفت باندې باید ایران او پاکستان له افغانستان نه ډېر زیاته تشکري کړې وای د دوی دفاعین موږ دلته جوړ یو دغه ملکونه موږ دلته ایثار کړي وو که دا صرف د افغانستان جګړې لپاره نه و راغلي دوی ډېر برنامې بلې خواته وې خو برعکس ګاونډیان دي موږ فکر نه کوئ چې په دغه ډول مسایلو کې چې پخوا هم تېر شوي دي که د روس د تګ مسله وه ګرم اوبو ته رسېدل وو اول ته افغانانو دفاع وکړل او پاکستان وژغورل نن که د ایران هدف ته وګورو د متحده ایالاتو هدف ته وګورو چې موخه یوه موخه یې دا وله چې ایران له ګریوان نه ونیسي بیا یې موږ ژغورو موږ یې ساتو ایران بیا هغه ډول د افغانانو احسانمندي نه ترسره کوي یا بیرته په مقابل کې دغسې کړنې ترسره کوي چې د افغانستان ولس وژني څنګه ارزوي واقعا دا له شکه وتلې خبره ده که تاسو وګورئ په اوس هم دغه د ایران او د متحده امریکې ترمنځ چې کومه
د خبرو یا د صلح طرف ته خبر روانه ده ټول کمال د جناب رئیس جمهور او په دې کې د منځګړتوب ده وکړه خو برعکس ایران د منګل ښېګړو ته دوی بدو جواب ده همیشه تاسو ګورئ افغانان د موږ تاسې اکثره ممالکو کې موږ مهاجرین لرو خو ته یقین ولره چې زه د مهاجرینو مسؤل یم چې دومره مشکل چې په ایران کې ده په دې غونډه نړۍ کې موږ نه لرو یوازې په ایران کې ځکه هلته افغان ته هېڅ د انسان په سترګه نه ګوري څه فکر کوئ که د افغانستان حکومت دغه ډول نرمه پالیسي نه درلوده یو د خپل ولس د ژغورنې لپاره د خپل ملي ګټو د ساتنې لپاره د خپلو خلکو د هوساینې لپاره یو داسې جدي دریځ درلودلی ایران به دغه ډول کړنې ترسره کړې وي داسې ده چې موږ خو مخکې م زیادور سوم چې ایران سره څو مشترکات موږ درلودل اول د اسلام نگاه نه موږ ګاونډي باندې ډېر زیات حق لري همسایه په همسایه باندې له نور نه حق اولیت موږ دوی ته ورکړی و همدارنګه په ډېرو مواردو کې موږ له حوصلې نه کار اخیستی و خو اوس د دې طرف تاسو وګورئ ایران یوازې فرهنګي نه وه اوس نظامي مداخلې هم شروع کړې وي د دوی بمونه دلته ګیر سول د دوی اسلحې په افغانستان کې دننه حتی انتحاریان یې ګیر سو حتی ډیپلوماتان یې ګیر سول په دې ټولو باندې د موږ دولت پرده راچولې وه موږ له خپل دولت نه همیشه ولسي جرګې دا غوښتنه کړې وه چې موږ او تاسو باید یو درسته ختمیش ولرو له همسایهګانو سره چې ښېګړه ورسره کوو ښېګړه معلوموي که بدي کوو بدي معلوموي موږ چې هر څه ښېګړه کوو هغه بد موږ ته راځي هغه ملکونو هغه نه نو دې ته اوس دولت ته پکار ده چې دا نور نه په زاروی افغانستان ساتل کیږي او نه په دغه رقم ته محتاجۍ باندې ساتل کیږي افغانان ډېر ښه تاریخ لري او افغان ولس ته هم دا پکار ده نور الله چې کومه استوګنه کوي ایران کې تاسو یقین ولرئ چې څومره حیاتان دې موږ تللي دي د افغانانو ژوند دلته درته بیانوي بیخي یو ډېر مشکله خبره ده په دې موږ تقاضا ده چې دغه سختۍ نه را دي چې خپل وطن باید خپله موږ آباد کړو ډېره مننه احمدزی صاحب تاسې نه هم همدغه پوښتنه کوو چې د ایران اخطار ورکول د افغانستان حکومت ته په دغه ډول حالاتو کې چې هغه برمته شوي کسان هم د افغانستان له خوا نه دي برمته شوي په خپله د هغوی رسنۍ دغسې معلومات ورکوي د کومې هغې مهمې کمزورۍ له امله دوی د افغانستان په حکومت دغسې نیوکه کوي یا د افغانستان په حکومت غږ کوي یا اخطار ورکوي د افغانستان د حکومت کمزوري کومې دي او په خپله باندې ایران د کومو اصولو له مخې آیا داسې په نړیواله کچه داسې اصول شته ده چې یو لوری نه ګرم وي نه ملامت وي نه په یو مسله کې داخل وي دوی هغه لوري ته اخطار ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم د پښتو ټلویزیون لیدونکو ته او همدارنګه په میز باندې ښاغلي وکیل صاحب ته خپل سلامونه او نیکې هیلې نه رښتیا خبره دا ده چې د نړیوالو اصولو له مخې نه هر هیواد حق لري چې خپلې نړیوالې اړیکې د نړیوالو اصولو نورمونو له مخې نه له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره په نارمل شکل باندې وساتي اما ډېر په تعصب سره چې د موږ تاسې ګاونډیو هر وخت دغه نړیوال نورمونه نقض کړي دي هغه په دې معنا باندې چې په افغانستان د جګړې ډګر ګرځولی او په افغانستان کې د جګړې د ګرم ساتلو یا د جګړې د دوام لپاره هر وخت خپل لاسونه راغځولي او په افغانستان کې په ډول د ډولو باندې په افغانستان کې خپل استخباراتي او سیاسي او ډیپلوماټیکې مداخلې دوامداره ساتلي دي چې دا د ټولو نړیوالو اصولو نورمونو خلاف عملونه دي همدارنګه ایران هم د موږ تاسې د ګاونډي هیواد په توګه باندې په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې حتی په ډیری ویلی سم چې د افغانستان چې په دغه د جګړې درشل ته داخل شوی ده ایران په سیستماتیک ډول باندې په افغانستان کې مداخلې کړي دي هغه که کلتوري وي هغه که سیاسي وي هغه که په نورو بېلابېلو ډولو باندې وي اما د یونیسیار هغه اداره ده چې په نړیواله کچه باندې د کډوالو قوانین وضع کوي او د کډوالو لپاره هغه د حقوقو د دفاع یا د مدافع بڼه لري او د هغو ته د په هغو هیوادونو کې چې کله وګړي کډوال کیږي دغه هغه د حقوقو یا د کار یا د چارو د اسانتیا لپاره له هغو سره مرسته کوي اما کله چې موږ تاسو په پاکستان او په ایران کې په میلیونونو افغانان لرو چې هلته کډوال دي اما متاسفانه چې دوی هیڅ وخت له افغانستان سره د افغانانو سره د هغو کډوالو سره د کډوالو په توګه باندې د کډوالو په سترګې نه دي ورته کتلي تل له هغو څخه سیاسي استفادې کړي دي که ایران ده که پاکستان ده موږ چې کله پاکستان کې وو که په ایران کې وو دوی به کوشش کوو چې همدا اوس تاسې عملا وینئ چې
پاکستان بیرته همغه کډوال یا د جهاد په وخت کې چې کله دوی د خپلې سیاسي ګټې د اخیستلو له خاطره یا په هغو باندې د هغو څخه د سون د توکو په ډول باندې استفاده کوله او هدف یې صرف دغه و چې څنګه خپلې سیاسي موخې ته ورسېږي او څنګه هغه چاته چې پروژه یې ورته ورکړې ده هغو ته خپل ځان او هغه د خپلو موخو یا د ټارګېټ ته رسېدلو له خاطره خپل ځان په ښه توګه باندې وښیي. اما موږ تاسې افغانان او د افغانستان حکومت زه فکر کوم چې ښه خبره به دا وي چې ښاغلي وکیل صاحب هم په دې باندې په جزئیاتو باندې بحث وکړي چې او رڼا یې پرې واچوله ویې ویلې چې مقصد موږ تاسې کومې ستونزې لرو که له ایران سره دي که له پاکستان سره دي په ځانګړې توګه باندې موږ له ایران نه ډېر متضرره یو ځکه چې هغه مستقیما د بشري حقوقو یا د بشري د نړیوالو بشري هغه اصولو له مخې نه چې وضع سوي دي ډېره مداخله کوي. نو پوښتنه دلته کوو ګوري رئیس صاحب اشاره وکړله چې د افغانستان د حکومت دغه نرمه پالیسي د دې لامل ګرځېدلې ده چې ایران په نورم په ناوړه کړنو یا لاسوهنو باندې لاس پورې کوي. دلته د پردې تر شا هغه مهم عوامل څه شی دي چې که د ایران جمهور رئیس راځي او د افغانستان له سټیج هغه کوي چې افغانستان یو اشغال شوی هیواد ده بیا هم د افغانستان حکومت یا د افغانستان لوړپوړي چارواکي یا په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت نه په همغه وخت کې نه له هغې نه وروسته غبرګون ښیي. دلته د پردې تر شا کوم هغه عوامل دي چې د افغانستان حکومت یې چوپ کړی؟ ګوره یوه خبره دا ده چې موږ تاسې په ستونزو باندې بحث کوو په څنګ د هغه کې مهمه دا ده چې لاملونه یې موږ په تاسې په ګوته کوو. لاملونه دا دي چې هغه سیاسي اړخ هم لري مثلا هغه ډیپلوماټیک لامل یا مثلا دلیلونه هم کېدلی سي او په څنګ د هغه کې دغه اصلي دنده وجیبه د همغه هیواد ده چې څنګه کولی سي چې د خپلو وګړو د خپل ولس د خپلو خلکو حقوق خوندي وساتي. اول په ډېر تعصب سره وایم چې د افغانستان حکومت په تېرو 12 کلونو کې چې د نړیوالې ټولنې بې شمېره مرستې افغانستان ته رالې دوی په دې ونه توانېدل چې په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته دوامداره کار پیدا کړي او په افغانستان کې کم له کمه په نسبي ډول باندې که په پوره ډول باندې نه وي په نسبي ډول باندې په 12 کلو کې به یې دومره کړي وای چې د افغانستان خلکو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا کړی وای. نو د دې له خاطره ستر لامل دا ده چې په دې کې د حکومت مسؤلیت ده دې کې د افغانستان د همدغو نهادونو چې هغه د افغانستان د خلکو د وګړو حقوق باید خوندي وساتي د دوی مسؤلیت ده چې دوی لپاره کار پیدا کړی وای. نن اړتیا نه وه چې دوی د ګاونډیو هیوادونو ته په دغه سخت ظلم او په که چېرته ویلې ځمکه هغه سودې چې اور پرې بلیږي که د افغانستان خلکو ضرورت نه درلودلی د افغانستان خلک له ستونزو سره مخامخ نه وای افغانستان خلکو اړتیا نه درلوده په افغانستان کې کار وای هېڅوک له افغانستانه د باندې نه تله په ډېر تعصب سره چې دا کار نه ده سوی. نو زما هیله اوس هم د افغانستان د سیاسي یو مسله غواړم چې ستاسې نظر پرې وپوښتم. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان تر ارګ ماڼۍ پورې د ایران هغه پیسې چې په پټ ډول باندې ورکول کېږي وایي چې دې تر ډېره بریده د دوی مخه نیولې ده او د همغې له وجې نه چې هغه یو ډول استخباراتي پیسې دي او نه غواړي چې نورو ته ښکاره شي خو څه وخت مخکې رسنۍ پرې خبرې وکړي وایي چې دې هم د افغانستان د حکومت مخه نیولې. ستاسې له نظره دا څنګه ارزوئ؟ دا هیڅ وخت یعنی 100% باندې ډیپلوماټیک حرکتونه دي او تاسو په خپل باندې پوهیږئ چې افغانستان هم نن د استخباراتي جګړو د نړیوالو استخباراتي جګړو یو ډګر ګرځېدلی ده په دې کې به حتما د پاکستان استخبارات هم لاس لري هغه که تر ارګ هغه که تر ولسمشرۍ ماڼۍ پورې وي د موږ تاسې هغه کې د افغانستان په حکومت کې وي حتی د افغانستان پارلمان کې موږ تاسو لرو چې وکیل صاحب خپل باندې دوی هلته په پارلمان کې دي چې کله کله د افغانستان ملي اجنډا باندې بحث کیږي په ملي ارزښتونو باندې بحث کیږي تاسو وینئ چې مستقیما د افغانستان په پارلمان کې چې د افغانستان ملي کور ده مستقیما هغه د ایران ګوډاګیان چې هغه د ایران د ارزښتونو یا د کلتور د فرهنګ لپاره کلک مدافع وکیلان دي هلته بلکې د افغانستان ملي ارزښتونو ته نه ګوري. دا رقم موږ تاسو په ملي کچه باندې د افغانستان تاسې ځینې نور ملي ټرمینالوژي ملي هغه ټکي چې د افغانستان په ملي ټرمینالوژي کې وضع شوي دي هغه په ضد باندې هم سیستماتیک ډول باندې په پلان په یو شکل باندې مداخلې وکړي. نو همدارنګه دا خبرې د رسنیو نه مخکې هم اورېدل شوې وې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته بیخیاته ارګ ته یې وښولې چې په ځانګړې توګه باندې ایران پیسې ورته ورکوي خو د اسنادو په نه شتون کې موږ د صرف د یو تفسیري په ډول باندې نسو ویلی چې ووایي چې
حتما به یې ورته ورکړي ځکه چې مستند اسناد په لاس کې نه لرو. دومره ویلی سو چې له دې چیلنجونو نه په دې خبرې شوي دي د افغانستان حکومت او د ارګ ماڼۍ هم تر ډېره بریده پورې دا منلې ده. پوښتنه دا کوو چې د دې لپاره چې دوی همغو پیسو ته ګوري د افغانستان لوړپوړي چارواکي یا هغه څه چې تاسې په ولسي جرګه یا مشرانو جرګه کې اشاره وکړله د دې لپاره چې له هغوی سره په یو ډول مرسته کېږي او د افغانستان د ملي ګټو خلاف دوی د بهرنیو یا د ایران د حکومت ګټو ته ژمن پاتې کېږي او په افغانستان کې دوی نه غواړي چې د خپل د ولس د حقوقو نه ملاتړ وکړي، ساتنه یې وکړي او د افغانانو د هوساینې لپاره کار وکړي. په خپله باندې دا د افغانستان د حکومت لخوا د ارګ د ماڼۍ لخوا یا هغه کسان چې د ایران ګټو ته ژمن دي دا یو ډول ملي خیانت نه بولي؟ ګوري اول خو موږ تاسو کې د فکر وکړو چې په ډیر تعصب سره چې هغه امیدواري چې په نړیوالې ټولنې ته د افغانستان خلکو ولس درلودله چې کاشکې موږ په راتلونکي کې د نړیوالې ټولنې پښتون کې په افغانستان کې په سټنډرډ یو ولاړه اداره ولرو، له فساد څخه پاکه اداره ولرو او هغسې یو ملي حکومت رامنځته شي چې د افغانستان ټول خلک په هغه کې ځان وویني، د افغانستان ټول خلکو ته په مساوي ډول باندې ورته ونډه ورکړل شي چې د ملي حکومت بڼه ولري په تعصب سره چې هغه رامنځته نه شي. همدارنګه موږ هم اوس په دغه تیرو 12 کلونو کې چې د نړیوالو ټولنې پښتون کې وو هغه نهادونه یا هغه ملي نهادونه یا اړخونه چې باید قوي سوي وای هغه پیاوړي نه سو، هغو ته کار ونه سو، بلکې په سمبولیک ډول باندې هغه حرکتونه رامنځته سو چې په ډېر تعصب سره چې ډېر بیس یې د افغانستان د نړیوالې ټولنې په مالي مرستو پورې تړلی ده. تاسې سبا وګورئ موږ تاسې په انکشافي بودیجه او په عادي بودیجه کې د افغانستان په عادي بودیجه کې موږ نسو کولی چې حتی د افغانستان د خپلو دغه شته تشکیل مامورینو معاش ورپوره کړو. څه معنی پرمختیایي پروژه یعنې ډېر په تعصب سره به ووایو چې د موږ تاسې اوس هم په هغه تزلزل حالات کې یو چې خدای مه کړه که چېرته له دغسې ځینو چلنجونو سره مخامخ کېږو موږ د په دوامدار شکل باندې د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کړو یا موږ په افغانستان کې په هغو دوامداره یا مثلا په تلپاتې حیاتي پروژو په افغانستان کې کار وشي چې د افغانستان خلکو ته کار پیدا مخکې رئیس صاحب اشاره وکړله چې د بهرنیو شتون او د متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک د ایران لپاره د زغم وړ نه ده. د همدې لپاره د افغانستان حکومت ته اخطار ورکوي، یعنې د بهرنیو شتون او د ګاونډي هیوادونو ته یعنې هغه د مداخلې لپاره یوه زمینه نه ده برابره کړې او دا زموږ لپاره یوه زیانمنه مسله نه ده چې دوی دلته شتون لري، دوی په افغانستان کې شته دي، دوی تړون غواړي، بیا ګاونډي خپلو مداخلو ته یو ډول مشروعیت ورکوي. څنګه ارزوي؟ رښتیا خبره دا ده چې ویرحال هر عمل چې د عکس العمل لري، غبرګون لري. یعنې کله کله داسې کېږي چې یو رنسپو یا یو ډاکټر یو ناروغ ته که درمل ورکوي کله کله دا خبره هم ورسره کوي چې شاید هر اړخیز عوارض ولري یا جانبي عوارض ولري ورسره چې هغه خپل بېلابېل مشخصات لري. د امریکا د نړیوالې ټولنې راتګ افغانستان ته سره له دې چې د موږ سره د تروریزم د له منځه تلو په برخه کې په افغانستان کې د سولې د ثبات د هغه شعارونه چې دوی په نړیواله ټولنه کې یا د امنیت په شورا کې درلودل سره له دې چې پاتې راغلي دي جګړه بیرته موږ تاسو وینو چې ارګ ته را رسېدلې د سولو ثبات رانغی، تروریزم سره له دې چې په افغانستان کې نه ده، د افغانستان د کرښو د باندې ده، دوی باید هغه ځای کې عملیات کړي وای چې تروریزم هغلته روزي. یعنې دوی موږ سره رښتینې نه دي؟ زه وایم چې د وکیل صاحب هغه خبره چې دوی ویلې سي دا لامل به هم لري چې ګاونډیان به دغه خبره نه شي زغملی چې د امریکایانو شتون په افغانستان کې دلته پاتې سي. دا خبره د زه تاییدوم او دغه واقعا د انګیزې او دغه عملونه را پیدا کوي. په ځانګړې توګه لکه تاسو چې اوس وینئ ایران هیڅ وخت هغه نشي زغملی چې په افغانستان کې د امریکایانو شتون وزغمي، هغه خپل. همدارنګه په افغانستان کې دا اوس تاسې ووینئ چې حتی چې مطلق د بشر د مسلماني د اسلام د ټولو نورمونو خلاف عملونه دي چې یو څوک د په پوله باندې ګیر سي او هغه پوله خپل قوانین لري، خپل اصول لري، خپل دوی مستقیما فایر کوي. ولې له همغه ځای نه چې ویني د ایران په پوله کې ده له منځه یې وړي، بې له دې چې له هغه څخه پوښتنه وسي، بې له هغه څخه له هغه نه ګروېږنه پوښتنې وسي. زه یوه خبره دا کومه چې ښه خبره به دا په جزیاتو باندې په تفصیل باندې ښاغلي وکیل صاحب هم رڼا واچوله او موږ هم ورته اشاره وکړه. زه وایم ښه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت د حل په لارو چارو باندې سړی فکر وکړي. د افغانستان حکومت ته دا اوس دا مناسبه ده چې د بهرنیو چارو وزارت د خپلو قوانینو نړیوالو اړیکو پر مخ باید یو مطبوعاتي کنفرانس ورکړي، د ایران د سفیر باید راوغواړي، له هغه سره پوښتنه وسي او له پارلمان څخه چې وکیل صاحب دلته د هغو په استازیتوب باندې ناسته دی. ما هیله دا ده چې د ایران سره
د کډوالو وزیر سره د موږ تاسو همدارنګه د ایران سفیر باید راوغواړي له هغه څخه پوښتنه وکړي چې وروره هغه نورمونه چې تاسو نقص کړي باید بیرته ورته جواب ووایي دا په دغه شکل باندې او له دوی نه زه مننه کوم کور دی ودانې چې په تېرو څو کلونو کې پارلمان دغه خپله دندم سرته رسولې همدارنګه د افغانستان حکومت صرف یوه اعلامیه باندې شی نه کېږي په ټوله معنا یې نه تاییدوم باید هغه خپل تاسو ته خوشحاله اوسئ خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته بېرته بحث ته وکیل صاحب یوه مهمه مسله غواړم چې په هغې باندې ستاسې نظر راواخلم هغه دا ده چې د تېرې دوشنبې یا دونۍ په ورځ باندې ویل کېږي چې 14 کسانه افغانان چې د افغانستان د پولې نه اوښتي دي یا د زاهدان په ښار کې هغې ته نږدې ایراني پولیسو پې ډزې کړي لومړی ځل 14 تنه اعلان وشو چې وژل شوي دي او بیا 9 تنه ویل کېږي 20 تنه ټپیان دي دا تر اوسه پورې مړي افغان لوري ته ویل کېږي نه دي سپارلي خو نن ځینې ایرانیان چې دلته په افغانستان کې د جاسوسۍ او د نورو ناروا کړنو په اړه باندې ګیر شوي وو زنداني وو ویل کېږي نن افغان لوري سپارلي دي هغوی چې زموږ افغانان وژني هغوی چې د خپلو برمته شوو یا ورکو شوو کسانو په اړه دغسې غبرګون ښیي د افغانستان د دولت مسؤلیت ته په کومه سترګه ګوري او دغه مسلې ته په کومه سترګه ګوري چې زموږ مړي له هغوی سره پراته دي او دوی د هغوی ژوندي ورخوشي کوي او بیا د راکړې ورکړې په مسله کې خاص اصول نه وضع کوي چې هغوی باید وروسته له دې نه کوم اصولو ته پابند پاتې شي او افغان لوري باید څه وکړي څه نظر لري بس اوله زه دا خبره روښانه کول غواړم چې اکثره ممالکو کې اوس لکه مثلا ایران وښیه پاکستان وښیه د موږ د دولت ضعف یو وجه دا ده چې هلته موږ تاسو په زیات تعداد سره مهاجرین لرو د هغو د نورو تکلیفونو چې هغوی ته نور تکلیفونه پیدا نه شي په ډېرو شیانو باندې دولت سترګې پټوي او داسې پې روان ده برعکس دا وایم باید داسې نه وای سوي ځکه که اوله نه د موږ دوی سره خپله پالیسي او ختمیش معلوم وای نو دومره مشکلات سره موږ نه مواجه کېدلو بار بار موږ له وزارت خارجې نه هم دا غوښتنه کړې ده له وزیر صاحب د مهاجرینو هم راغوښتی آیات دې موږ تللی ده د ټولو ضعیفي نقطه یوازې هم دغه ده که موږ دلته زیات فشار راولو یو دم د مهاجرین دوی راوباسي دلته لا تر اوسه پورې دومره تدابیر موږ نه لرو داسې نه چې خدای نکرده په دې کې ماشومان هم دي زنان هم دي واړه هغه موږ تاسو زاړه هم ډېر زیات کې لرو یو وجه دا وه چې په تدریج سره موږ دلته شارکونه اوس 2 شارکونه مهاجرینو لپاره موږ نقشه کړي دي او تقریبا 18 باندې عملي کار روان ده او نور هم دغه د پروسس لاندې دي چې دا زراعت وزارت لخوا نه دوی ته دغه ځمکې تسلیم شي نو همدغه وجه دا وه چې موږ دغه دولت ظرفیت په دغه کې ده داسې به هم نه وایي چې دولت کې موږ تاسو ډېر افغانان او داسې افغانان هم کې لرو چې هغه همیشه د دې وطن لپاره قربانۍ ورکړي اوس هم قربانیو ته حاضر دي نو یوه وجه خو یې دا ده د ذوب بل لکه مخکې تاسو یادور سوی د پیسو یا د بل شي معامله راغله په هېڅ صورت باندې افغان پیسو ته سر نه چټوي طبعا یو کومک د اسلامي ملک یا دې خوا نه افغانستان 40 کاله جګړو ویلی و نو هر چا کومک کوو که په دې کې ایران هم کوم کومک کړی راغلی افغانستان ته نو هغې ته باید موږ د شک په سترګه ونه ګورو او نه دا ووایو چې موږ خپل افغانان ټول خرڅ وګڼو ستا د بعضې ضعیفه خلک موږ تاسو په دې خپل هغه کې لرو خو هغه لکه د لمر سترګه داسې هغه کېږي او د افغانستان بیا داسې خاوره ده که دې سره هر چا خیانت کړی ده هغه که په هر لیول ډېر زر شرمېږي ور هغه پیسې چې مرستې شوي د نړیوالو اعلانېږي په خپله باندې هغوی د دې لپاره چې په دې ویاړ کوي چې موږ افغانانو سره مرسته وکړله ویل کېږي هغه پټې پیسې ولې تر ارګه را رسېدلې وي په دې باندې ډېر زیات راپورونه خپاره شوي دي او تر ډېره بریده هغه چا ته چې په لاس ورغلي وي هغوی منلې ده چې هو ایران موږ ته پیسې راکوي او دا ځانګړې پیسې دي او دا داسې پیسې دي چې موږ په ځینو برخو کې ترې نه کار اخلو یعنې دا یې منلې داسې ګوره ما خو درته ویلي چې افغانستان 40 کاله جنګونه لیدلي دي صحیح سو په یوازې د دې چې هغه توپک موږ ته رالیږي بم رالیږي هغه پیسې کې تر اخیست دا کوم جرم نه ده ویل کېږي چې دغه پیسې ته لامل ګرځېدلي چې د توپک او د وژلو مخه نن یا وایي چې پښتو کې متل ده د بیل خوله نیمڅې نیولې مثال یې زه در کوم په هغې کې موږ ډېره غوښتنه وکړله ځکه تاسو به لیدلي ولسي جرګه کې په دې باندې ډېر بحث وسو هغه وسو داسې ثبوت موږ ته لاسته رانغی چې هغه استخباراتي پیسې د څه لپاره راغلي یو کومک خبرې هغه رئیس جمهور هم دغه باندې هغه وکړه د وخت رئیس دفتر هم دا خبره هغه کړله چې دا یو کومک ته موږ ته یې راکړی او بله خبره لکه د افغانانو د مړینې راغلله په دې مورد کې همیشه موږ په پاکستان کې چارجادمبه غونډه درلودله چې په هغې کې انیسیار افغانستان پاکستان او ایران موجود و په دې باندې موږ سخت بحث وکړو چې د افغانان هلته ډېر زیات مشکل سره مواجه وو ځکه دوی ته یې ویزې نه ورکولې په خپله معین د وزارت خارجې د ایران چې مسؤل د مهاجرینو ده د عزیزي په نامه هغه موږ سره دغه پروتوکول قول یې وکړه چې تاسې څومره
مهاجرین ځي هلته موږ به ویزه په ایران سفارت موږ به کارمندان زیات کړو حتی د ورځې 15,000 ویزو پورې موږ ته حاضر یو خو زه د مهاجرینو مسؤل یم او دغه ویزې اکثریت مکتوبونه موږ ورکوو تاسو یقین وکړئ تاسو تلویزیون د پردې زه وایم چې د هزاره ورور یو سکرتر خط ورلیږي دغه ویزه په یو ورځ کې کېږي د موږ دغه کمیسیون دغه نه څو مکتوبونه ما لیکلي بېرته رجیکټ کېږي چې هغه پښتون څوک یې خواته رواني دغه ته ویزه نه ورکوي ایران ته نو دا بربنډه مداخله ده دا باید د افغان ولس په دې باندې پوه شي ځکه هزارهګان دي موږ ورونه دي افغانان دي موږ دا نه وایو هر څه چې خو دا موږ ته اجازه بیا نه ورکوو چې په افغانستان کې مداخله کوي صرف یو قوم لپاره یو د هزاره لپاره ایران ناست دي که دی ټول افغانستان شموله کومک کولی شي یو د همسایه د مسلمان په توګه باید ټول افغانان دی ټول افغانان ته په یو سترګه وګوري دی باید دا توفیر ونه کړي دلته هزاره او ازبک او تاجک دا کومې لانجې چې دي دا فرهنګي لکه اوس د افغانیت او اسلامیت په نامه باندې دا هېڅکله د افغانانو پروسه نه ټول افغانان مسلمانان هم دي ټول افغانان هم دي خو دا ټول د ایران د سایسي چې په افغانستان کې او افغانستان نه غواړي چې د وحدت خواته لاړ شي دوی پرچه کول غواړي نو لنډ مثال یې دغه شلو نه زیات بندیان ورخوشي کړي دي په افغانستان یعنی ډېر زیات افغانان په ایران کې اوس هم بندیان دي مخکې تاسو اشاره وکړله چې په ډول ډول د سیاسو باندې هغوی هلته زنداني دي د افغانستان د حکومت مسؤلیت په دغه ډول حالاتو کې څه و چې دوی هغه افغانان چې وژلي دي هغه په یو ډول سره ایران ته وراوښتي وو یعنی د یو انسان وژل د نړیوالو اصولو له مخې دا هېڅوک هم حق نه لري خو ایران ترسره کړی هغه مړي په روغتون کې دي تر اوسه پورې خپل کورنۍ ته افغان لور ته نه دي سپارلي په دغه وخت کې چې دوی دغه تبادله کول او د دوی ژوندي کسان چې دلته د استخباراتي کړنو لپاره راپورونه وایي چې راغلي وو دوی ورخوشي کړي دي د افغانستان د حکومت مسؤلیت څه و چې دوی باید کوم ډول قیود او شرایط وضع کړي وای ګوره جرم ده زه هېڅکله زه دا په کلکو ټکو سره غندم که افغان دولت کړي دي زه په خپل افغان دولت باندې دا وایم چې غیر قانوني کار یې کړی ده دا صلاحیت دوی سره نشته مجرم ده دوی باید هر چا باندې جرم دلته افغانستان مستقل هېواد ده خپل قانون اساسي موږ لرو د هغه چوکاټ کې باید دوی ته سزا ورکړل سوې چې بل دا جرأت ونه کړي تاسو وګورئ چې د موږ هغه په ننني حالات کې لکه داسې چې موږ یو حادثې سره مخامخ یو چې تقریبا له اوسه پورې موږ زخمیان او شهیدان هلته پراته دي په دې حالاتو کې هېڅ نه وه په کار چې دغه بندیان یې پرېښي دا باید ایثار سوي وای تر څو پورې دغه شهیدانو معلومات موږ کړی دوی ولې مړه کړه دا خو نه توپک ورسره و نه مسله یې خواته تللي دي چې دوی دا ادعا وکړي بل ایران ځان ته وایي یو پرمختللی هېواد ده دوی سره نایټ ویژن د شپې دوربین شته د ورځې دوربینونه شته هر څه وسایط دوی لري هلته له امریکې او نور نړۍ سره دی په خپل اټمي اسلحو په دوی باندې فخرونه کوي چې موږ سره داسې سلاح او داسې وسایط دي آیا دوی نشي کتلی چې یو څو غریبانان روان یو دوی هغه ځای نه ډزې او نشانې پرې جوړوي کډوال خلک خو دا یو نشانه یې تر جوړه کړې دا د افغانانو یو توهین ده په داسې حالاتو کې د دغه بندیانو خوشي کونه هېڅ لازمه زه نه بولم دا لکه سړی چې خپل ځان پورې خندا کوي ستا شهیدان هلته پراته یا تبادله کوي په مړو باندې ته ژوندي وربدلوي نو دا یو نو غیر قانوني اقدام ده که دا سوی فکر نه کوي چې دا به نورو ایرانیو ته هغه ایرانیان چې دلته راځي او استخباراتي کړنې تر سره کوي هغوی ته دا جرأت ورکړي چې نور به هم راشي په افغانستان کې به د افغانستان د ملي ګټو خلاف کړنې تر سره کوي هغوی باوري دي چې زموږ حکومت د افغانستان په حکومت دا فشار راوړی شي دا جرأت او دا وړتیا لري چې موږ بیرته راخوشي کړي دغسې کړنې به زیاتې نه شي بالکل واقعا دي کې خو له شکه لرې خبره ده اکثر هم داسې شوي دي تاسو وګورئ دلته ډیپلوماتان ګیر سو له بسته هغه سره مهماتو سره حتی له بمونو سره ګیر سول هغه بیرته ځي خلاصېږي یا ایرانان دلته راځي تعرض لپاره له اسلحو سره نیول کېږي دوی بیرته خلاصېږي خو دا جرأت پیدا کوي له یو نه دا جرم ورځ په ورځ باندې زیاتېږي هغه وایي چې دا د موږ سره د فشار آله شته دلته افغانان پراته دي یو څو دانې ونیسه په فشار کې باید دا خلاصوي نو دا یو غیر قانوني مسله ده د دې لپاره باید یو سم پروسیجر درسته لاره موږ ولرو یو سم صحیح تصمیم ولرو دولت په دې کې باید جدي اقدام وکړي دا په سوال باندې چارو وزیر به وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په بهرنۍ هیوادونو کې یا په هیواد کې دننه کوم کډوال چې راستنیږي ستونزه ونه لري دا ډیره مهمه مسله ده که چیرته موږ د افغانستان حالاتو ته وګورو جګړه روانه ده پردۍ مداخلې دي دلته ولس تر اوسه پورې وژل کېږي او د ډیرو وژل شوو کسانو الله تعالی قاتل هم نه معلومیږي په دغه ډول حالاتو کې یعنی که د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د کډوالو چارو وزارت یو سم پلان پروګرام درلودلی او هغه افغان کډوال چې نور په ایران او پاکستان کې هم پتنګ دي هلته هم د ستونزو سره مخ دي زنداني کېږي او دلته ورته د اوسېدو ځای او نورې ستونزې حل وي فکر نه کوي چې دغه مسله به ورسره حل ولا د افغانستان په حکومت کې دغه لویه نیمګړتیا نه بولي
داسې ته خو له شک نه لرې وتلې خبره ده. موږ هم دغه وایو چې دغه 12 کاله د افغانستان یا د افغانانو لپاره یو طلایي چانس وایي، باید په هر ځای کې موږ سالمه استفاده ترې کړې وای. بهرحال اوس د وزارت مهاجرینو خبر راغله، هغه اوس مطابق چې څومره دوی بودیجه لري هماغه موږ له فشار لاندې راوستی. تقریبا 2 شارکونه وسرتاسر د افغانستان کې موږ تاسو لرو. دا یوازې د مهاجرینو په وزارت هم نه کېږي، دا دولت باید یو درسته برنامه ورته ولري، ځکه چې مهاجرین دومره دي خو ځمکه او پیدا کې نمره به ورته توزیع کړي. هغې کې د څښلو پاکې اوبه پکار دي، چې د انکشاف دهات وظیفه ده، سړک پکار ده، فایدامې وظیفه ده، دغه رقم ته مکتب پکار ده، چې معارف او کلینیک صحت عامه، دغه مشترک وزارتونه باید مشترک دوی همکاري وکړي او حکومت د دولت یو درسته برنامه ته اوس موږ منتظر یو او ورته پکار ده، ځکه چې تر څو پورې به دا د فشار حالي موږ په ځان باندې تحمیلوو. نن ایران دغه رقم ته، سبا پاکستان، بل ورځ بل ملک، بل ورځ بل ملک، نو دغه یو دراز المدة ته هغه د مشکل ده د افغانستان لپاره. د دې حل لپاره موږ وار سره غوښتنه کړې او اوس هم تقریبا یو هفته د مخه د یونیسیار او د افغانستان او د بعضې انجیوګانو مشترکاً موږ یو برنامه جوړه کړې وه چې هلته مهاجرینو ته موږ سفرونه کړو. اکثره خلک اوس خپل کلي ته راځي. لکه مثال زه در کوم، پرون ما سره یو مصاحبه کې د مهاجرینو یو مسؤل ناست و، هغه ویلي زه د تیزي نه یم، منطقه ټولو د موږ اوبه وړې، نه سړک لرو، نه د څښلو پاکې اوبه لرو، ښه چې زه راسم چېرته واړم. د دې لپاره لکه یونیسیار شیلټر یا ګاډر یې ورکوي 2 وطاقونو لپاره، هغو باندې فشار موږ زیات راوستو. ټول افغانان هم چې اوس پاکستان کې هلته ښځې جایدادونه هم لري، خو دا ده چې سړکونه خراب دي، ماینونه دي، پاککاري نه ده سوې، د اوبو څښلو اوبه نشته یا مکتبونه نشته. د دې مشکل د حل لپاره باید جمعاً افغانستان حکومت او یونیسیار یو درسته برنامه ولري او په دې باندې موږ لګیا یو برنامه هم جوړه کړې ده. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. احمدزی صاحب، یوه مسله چې بله ډېره مهمه ده هغه دا ده چې ایران په څو ځله افغانان وژلي دي، اعدام کړي دي، هلته کډوال تنګوي. تاسې مخکې اشاره وکړله چې وژونکي هم رالیږي، حتی ایراني وسلې او ایراني تجهیزات دا ګیر شوي دي په خپله باندې. یعنی په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدلو مسله چې د هلمند په سیند باندې د سلما بند دې ته ورته د نورو بندونو مخه یې نیولې، دا ته کله کله بمونه ورته ایښي دي. خو بیا په افغانستان کې ګورو برعکس د هغوی د مشرانو یا د خمیني په اړه باندې ګورو د کابل په ښار کې لوحې زړېږي، د هغوی لمانځ غونډې جوړېږي، د هغوی د ډیپلوماتانو په نامه باندې د افغانستان په ځینو برخو کې په ځانګړې توګه په بلخ کې ځینې یعنی داسې ځایونه دي په دې نوموي چې دا د ایراني ډیپلوماتانو څلورلاري یا څه، دا څنګه ارزوي چې هغوی هغه څه کوي او افغان لوري بیا دا کوي؟ په دې باندې کله خبره وکړي. مننه کور ودان. یوه خبره دا ده چې موږ تاسې په دې نیمګړتیاو باندې ټول پوهېږو او د ایران په مداخلو باندې هم د افغانستان ټول خلک پوهېږي او حتی ځینې متضرره دي او ځینې دردېږي. یوه خبره دلته دا ده چې دا ټولې هغه ستونزې یا دا ټول هغه مشکلات او دا ګواښونه په هغه وخت کې خوندي کېږي یا مخه نیول کېدلی شي چې یو ملي حکومت هلته وجود ولري، یعنې یو قوي اداره وي، یو قوي حکومت وي. یعنې اوس موږ ملي حکومت نه لرو. ملي حکومت په دې معنا باندې ده چې تعریف یې دا ده چې یعنې په افغانستان کې هغه قوم چې هغه ډیری وي یا په افغانستان کې هغه کادرونه چې باید یو څوک ولري یا د اهلیت او د استعداد په اساس باندې هغو ته ونډه ورکړل سوي وي، هغه نه ده ورکړل سوې. واقعا تر اوسه پورې د ډېر خلکو حقوق له پښو لاندې دي په افغانستان کې، نو ځکه موږ ورته یو ملي حکومت نسو ویلی. بل خبره دلته دا ده، یعنې هغه تنظیمونو، هغه ګوندونه چې هغه په انقلابي لحاظ یا په نورو مسایلو په اساس باندې په واک کې وو، هغه تاسې ولیدل چې هغه ټول اوس فعلا په حکومت په اقتصادي پوستو کې ټول هماغه خلک کار کوي. بله خبره دلته دا ده چې کله حکومت د مصلحت په اساس باندې رامنځته کېږي، نو بیا هغلته د افغانستان له ټولو هغه ملي ارزښتونو نه، له تمامي ارضیت څخه، د افغانستان له ټولو خاورې څخه، له پولو څخه د افغانستان د خلکو د وګړو د ولس د حقوقو د دفاع لپاره بیا دومره څه نه پاتې کېږي چې واقعا په هغه شکل باندې چې باید وسي ورځنې تمه نه کېږي. خو یعنې دغه ټولې هغه ستونزې چلنجونه چې دي دا د یو ډېر قوي حکومت د قوي ادارې په وجود کې خوندي کېدلی دي. لکه مخکې چې ښاغلي وکیل صاحب یادونه وکړه چې په دې کې د کډوالو لپاره د شرایطو زمینې برابرول، کله په افغانستان کې موږ امکانات ونه لرو، شرایط زمینه مساعده نه وي، څنګه ته کډوال افغانستان ته راغواړي؟ یا مثلا هغه خلک چې له افغانستان څخه ځي د کار کولو لپاره ګاونډیو هیوادو ته یا نورو هیوادونو ته د نړۍ په بحرو کې په سیند کې کشتیو کې غرق کېږي یا په غرو کې یخ وي یا له نورو ستونزو سره مخامخ کېږي،
یا د نړۍ په زندانونو کې پراته دي. په تاسف سره چې افغانان نن په نړۍ کې له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. هغه دا ده چې موږ تاسو دغلته یو دغسې حکومت یا هغسې امکانات نه لرو چې دا خلک دلته کار ورته پیدا سي، د کار زمینه ورته مساعده سي. او بله اصلي خبره دلته دا ده چې خدای دې وکړي چې په راتلونکي دوره کې 5 کلو کې د افغانستان په طبیعي زیرمو باندې کار وسي، چې موږ تاسو فوق العاده تیل لرو، غاز لرو، په افغانستان کې نورې طبیعي زیرمې لرو. که چېرته دا فعال په هره فابریکه کې په اوسط ډول باندې هغه وړاندوینه چې سوې ده، موږ تاسو لکه د مس د عینکو فابریکه لرو، په لکونو خلکو ته په افغانستان کې کار پیدا کړي. مسلې ته تاسو اشاره ونه کړله چې هغوی افغانان وژني او دلته افغانان بیا د هغوی په د مشرانو لپاره لمانځغونډې جوړوي یا ځینې چوکونه د هغوی. دلته د افغانستان د حکومت مسؤلیت څه وړي تر څو چې په خپله باندې یعنې هغه په ولس باندې دوی زړهسوی ولري، په خپلو خلکو زړهسوی ولري، او د دې لپاره چې ایران ته نور هم دا جرأت ورنه کول شي چې هغوی هم د افغانستان په خلکو ترحم وکړي. ګوره ما خو مخکې درته ویلې چې هماغه استخباراتي جګړې هغه ټول لاسونه چې اوس په افغانستان کې تر څو چې یو قوي حکومت رامنځته نه سي دغه لاسونه نسي پرې کولی له افغانستانه. نو زه یوه خبره کوم، تاسې یو بیلګه ورکړئ، مثلا د مزار والي ده، د مزار په والي کې دا اوس عام و تام صلاحیت لري، څو ځلې د هغه یعنې حتی ولسمشر به یادونه به یې وکړم، د دې وړتیا او د دې جرأت ورسره پیدا نه سي چې هغه کله د تبدیلي مسله یې وه، دا څو کاله کېږي هغه هغلته حکمران د عام و تام صلاحیت د ده په لاس کې ده، شی چې غواړي همغه په مزار کې کوي. او په څنګ د هغه کې یعنی که هغه دومره یو قوي سپورټ ونه لري، دومره یو څوک شاته یو شی ونه لري، هغه د ولسمشر پروام نه لري، هغه مثلا د نورو مسایلو پروام نه لري، هغه نه مجبوره ده چې د خپل بادار لپاره د هغه په نوم باندې څلور لارې هم جوړه کړي، د هغه ارزښتونو ته درناوی هم وکړي. هغه ته بیا دا مهمه نه ده چې د افغانستان یا د خپل هیواد ملي ګټې خوندي وساتي یا دا چې د خپل ولسمشر پروا دې ولري. خو زه بیا هم هغه نزاکتونه ما درته ویلې چې که چېرته یو مرکزي یو قوي حکومت وای، هېڅ وخت دغسې ستونزې، دغسې چیلنجونه، دغسې نیمګړتیاوې په افغانستان کې نه پیدا کېدی چې څوک په خپل سر باندې یو ځای. خو معلومه خبره ده ځینې نزاکتونه به ولسمشر هم مراتعي تر څو د دې لپاره عطا محمد نور په ډول افغانانو ته چې هغوی په لوړه چوکۍ چې په خپله باندې یعنې یوه اداره چلوي، یو ولایت ور په غاړه ده، باید دی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. تاسې د یو ځوان افغان په توګه باندې هغوی ته د پښتو ټلویزیون له لارې څه وایي تر څو ملي ګټې خوندي شي او د نورو بهرنیو یا په ځانګړې توګه د ایران ګټو ته نه بلکې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شي او په خپل ولس باندې رحم وکړي او د خپل ولس بد حالت ته وګوري؟ زه فکر کوم چې موږ هر څومره دغه پیغام د موږ پیغام اول ارزښت هم نه لري هغو خلکو ته، که دوی ته دا پیغام ورسوو، ځکه هغه په تېرو د انقلاب په دوره کې دلته په افغانستان کې جنګېدلي خلک دي، یو ښه جنګي تجربه لري، په افغانستان کې په ټولو مسایلو کې لوی لاس درلود. نو هغه خلک دي چې ډېر له پخوا څخه د جنګ له وخته یې هغه په هر لحاظ باندې سپورټوي. دغه رقم نور موږ تاسو په افغانستان کې کوم ځینې دغسې قومندانان چې درلودل شاته یو څوک وو، نو هغه ته بیا دا مهمه نه ده چې ته ورته د یو ځوان په توګه یا د افغانستان ټول هغه پوهېږي چې موږ د افغانستان خلک څومره ځورېدلي دي، د افغانستان دغه انقلاب افغانان څومره زه یوه خبره دلته دا ده بالکل ښه خبره دلته دا ده چې د افغانستان حکومت من حیث د حکومت د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیکو اصولو له مخې نه چې ولسواک حکومت او د خلکو له خوا څخه جوړ شوی منتخب ولسمشر ده، دی باید د خلکو تمثیل وکړي. د خلکو تمثیل په دې معنا چې ویلې د خپل ځان غوښه کش کړي، د هر مسلمان د هر چا هم دغسې خوږېږي. زه وایم چې دغه یوه ښه خبره ده. او بله خبره دا ده چې د کډوالو وزارت حتما د کډوالو لپاره یو پالیسي لري، دغه پالیسي د نوره غني سي، د پالیسي د غښتلي سي، او د دغې پالیسي د تطبیق د پلي کېدو لپاره دی هغه مالي امکانات چې ورته اړتیا ده، هغه بودیجه چې ورته اړتیا ده، هغه باید پیاوړی سي چې په ځانګړې توګه باندې وکیل صاحب دغه کمیسیون مسؤلیت په غاړه باندې لري په پارلمان کې. طبعا کار یې پرې کړی ده، خو د دې د پیاوړتیا لپاره د غني کېدو لپاره د نور هم کار وشي. کورم دا خوشحاله اوسي. رئیس مخکې تاسو اشاره وکړله، غواړم چې یو څه لنډې خبرې د حل لارې توګه په دې باندې وکړي چې هلته زندانیان دي، کډوال ستونزې لري، په خپله اوس هم د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. د دغو دوه وزارتونو مسؤلیت څه شی جوړېږي په اوسنۍ حالاتو کې؟ تاسو به تر کومه بریده د ولسي جرګې د یو غړي په توګه د کډوالو چارو د کمیسیون د یو مسؤل په توګه په کډوالو چارو وزارت باندې فشار راوړي او د بهرنیو چارو په وزارت باندې تر څو وکولی شي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره او د دې لپاره چې د افغانستان ملي ګټې خوندي شي، نور ایران د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله ونه کړي، د افغانستان حکومت ته اخطار ورنه کړي او وکولی شي چې د یو ښه ګاونډي په توګه پاتې شي، داسې چې د افغانستان په چارو کې دایما مداخلې ولري. څنګه به له دغو اړوندو وزارتونو سره خبرې وکړي؟ غوښتنه مو څه ده؟ زه به درته وضاحت وغواړم.
زه په یو کال کې زه دغه د کمیسیون مسؤلیت لرم. اولین په پاکستان کې د موږ د مهاجرینو مشکل و، د هغوی مشکل د حل لپاره 3 سفره موږ وکړو چې خوشبختانه اوس هغه د 3 کالو لپاره د دوی کارتونه تمدیدېږي او پروسه شروع ده. همدارنګه په سعودي عربستان کې تاسو به خبرې یاستئ چې د موږ افغانانو لپاره یو غټ مشکل پیدا شوی. دغه وزیر صاحب د مهاجرین 2 آزاد ولسي جرګې موږ سره واستول، هغه مشکل طبعا اوس حل شوی ده. همدا رقم یونان کې د موږ تاسو کښتۍ ډوبه شوې وه، هلته نه موږ نمایندګي درلوده، نه سفارت او نه هغه په فشار سره چې وزیر د خارجه وزیر د مهاجرینو باندې موږ راوسته د نمایندګي مو ته ایجاد کړی. راځم اوس ایران ته د ایران بار تقریبا 4 غونډو کې ما اشتراک سره کړی دا سفرونه مو سره کړی دي. دوی وعده تاوسته او تعهد نه پکې به عمل نه پکې. نو دې مورد کې د موږ دولت نه د تقاضا ده، ځکه د ولسي جرګې د وکیل وظیفه ده چې د ولس غږ تر لوړو مقاماتو پورې رسونه ده، او دا ولسي جرګه کې زه ما د غږ رسولې ده حتی رئیس جمهور پورې که مطبوعات لارې نه کې د خپل کمیسیون هغه څه صلاحیت چې ما سره ده، ما خپل صلاحیت کې غفلت نه ده کړې او همیشه ما د دوی غږ د لوړو مقاماتو پورې رسولې ده. اوس دا مسله ټول دربر نشي دولت پورې قضایي او د موږ تاسو اجرایي قوا پورې چې هغه وزیر صاحب دا او جناب رئیس جمهور په راس کېدل. دوی نه موږ دا تقاضا ده چې د ایران لپاره یا د همسایګانو لپاره د مهاجرینو لپاره یو درسته برنامه یو ختمش دوی ولري. نور د دوی د راتلو لپاره موقع مساعده سي، لکه څنګه چې مخکې زه یادور سوم دغه مشترکاً څو وزارت دي چې هغوی کولی شي دغه برنامو باندې لږ جدیتر کار شروع کړي چې موږ افغانان تر څو پورې چې افغانان د موږ تاسو د همسایه ملکونو نه خپل وطن ته نه راغلي، دغه بدبختي د افغانستان نه ختمېږي، دغه نامنۍ به په افغانستان کې وي، روزانه به دغه رقم به دوی به یوه کې افغانان وزني موږ ته به تحفې دوی به زیان هغه قرار به بیرته وسپارو. نو دا واقعا جالب خبر په دې مورد کې دولت باید جدي عمل وکړي او که ولسي جرګه شروع سره اول هغه موږ وزیر صاحب د مهاجرینو او وزیر صاحب د خارجه دواړه غواړو ولسي جرګې ته دغه موردو کې به غټه پوښتنه کوو او اوس د تلویزیون دغه مسیج مصري به په دې موضوع د احادي موضوع نه ده. افغانان د نور میلیارډ بندیان خلاصوي هغه جنایتکاران. همدارنګه د ښه راتلونکي لپاره د مهاجرینو د موږ هم دای چې ملاقات هلته تعهد شته، عمل بیرته دوی بیا نه پې کوي. د دې لپاره درسته برنامه اوس دولت نه موږ تقاضا ده چې دوی ختمې شو سره معلوم کړي. وزیر صاحب د خارجي سفر وکړي هلته ورسره کښېني، که نه په دغه رقم ته بېعزتۍ چې موږ مرو یا دغه رقم ته بېعزتي چې ایران کې موږ ته ده، بیا دولت ته دا پکار ده چې ټولې برنامې دې پرېږدي، حق اولیت مهاجرینو ته ورکړي او په دې پروسه باندې د کار شروع کړي، مهاجرین دې راوغواړي. زه متیقن یم چې مهاجرین راغله د موږ دولت بیا ښه جرأت کولی شي. هر سړی تاسو وګورئ دلته په افغانستان دولت کې چې څومره کسان دي، دغو به نیم فامیل په هلته وي، د خپل فامیل لپاره هم دی درسته فیصله نشي کولی. نو دغه وجه ده چې ټول مملکت ته دغه خطرات متوجه دي او زیان رسېږي. دغه زیان ختمولو لپاره اولین د ماهیده دا ده موږ زیات فشار هم پرې راوستئ چې مهاجرینو لپاره څومره زر کېدلی شي موږ درستې برنامې ولرو د دوی د بېرته راتلو لپاره د یو عزت راتګ لپاره موقع مساعده. خو رمضان ډېره مننه چې راغلی په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا وه نننۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تاسې نه ډېره مننه چې تر دې دمه له موږ سره مل وئ. تر بلې خپرونې مو په مهربانه خدای سپارم. خوشحاله شېبې ولرئ.